نیکی خلی احترامات می قبول کړي. د باجوړ د دماکې ټول شهادتونه او یو ته ورسېدل. اخر د دې پښتنو غریبانانو ګناه څه ده؟ دوی څه دومره غټ ظلم کړی دی چې دوی کې هر هفته هر ورځ دومره غټې غټې دماکې کیږي. اخر انسان ورته حیران شي چې دا دماکې، دا خودکش، دا بمونه د کم ځای نه راځي؟ د دې ذمہوار څوک دی؟ خامخا به مونږه په حکومت باندې نیوکه کوو. دا زمونږ ذمہوار دی. دا خودکش او دا بمونه آیا د پښتونخوا نه یا د افغانستان نه روس ته ولې نه ځي، چین ته ولې نه ځي، ایران ته ولې نه ځي؟ بس دې خوا د پښتنو په سر راپروزه ګړز پښتن قتل. ګلز د پښتون په معاشره کې بله دماکه وشوه. مونږه داسې میاشت داسې ورځ نه کړه چې ها ورځ باندې دماکه نه ده شوې، د پښتون غریب ورور وینه نه ده توی شوې. زمونږ د پښتنو ذمہوار امداد حکومت ته دوی دا دماکې کوي. ټول فساد او شر دوی ملک کې خور کړی دی. چې څنګه د 9 مۍ کسان ونیول همداسې دی، دغه رنګ دی، همدا دهشتګر، همدا دماکو والا گیر کړي او سر عام دی پانسی ورکړي. ځکه چې زمونږ پښتانه نن دومره تنګ شوي دي. زمونږ د ټولو دماکو، د ټولو خودکشو حملو، د ټولو ډرون حملو همدا تور ریاست، همدا تور دهشتګرد ذمہوار دی. ځکه چې زمونږ ملک ته خو داسې ښه عام کس دومره په زبردستۍ سره نشي راتلی چې دومره غټې دماکې وکړي. هسې دوستانو تاسو خپله سوچ وکړئ چې دا خودکش والا، دا دماکو والا پنجاب ته ولې نه ځي، سند ته ولې نه ځي؟ سر پښتانه لیدي دي، پښتانه قتل کوي. دوستانو صفا واضحه خبره دا ده چې دې شاته د بوټ او د وردی لاس دی. مونږه پښتانه دومره تنګ شوو چې هر یو کس دا خوښوي چې یا الله نور قیامت کې نور لاله مرګ راولي. د داسې ژوند نه هم مرګ بهتر دی. ځکه چې مونږه پښتانه ډېر زیات ذلیله شو او رسوا شو. زموږ دا تور ریاست ذمہوار دی. ځکه چې پښتانه ډېر زیات تنګ شول. پښتنو یو شی یو موټی شوی، کو یو نه شوی دا خبره یاد ساتئ. د چرګانو رنګې به خلالیږي، دقه رنګې به هم د تپوس څوک نه وي او دقه رنګې به شهیدان کیږي. دوستانو یو شی او یو موټی شی اتفاق او اتحاد ځان کې پیدا کې، خسته ورځ به عمومي. والسلام.